سلامونه په خیرونه ګډ مارنینګ سهار مو په خیر او ورځ مو نیکمرغه څنګه تاسو ټیپ ټاپ په مزه کې لیدونکو په خیر پښتونخوا یو بل اپیزود سره دا وخت تاسو مونږ ګوري نیک منیغه په هم پښتو ون باندې څنګه جناب تاسو نن لیدونکو تاسو معلومه را چې 1 مارچ ته او د 1 مارچ حواله سره بز ځنی معلومات تاسو سره شریک کوم او لیدونکو دا وخت تاسو زمونږ د کم چې زمونږ سوشل میډیا هینډلز دي دا ډیفرنٹ پلیټفارمز دي دا غي آی ډی چې کوم تاسو په سکرین باندې ښکارېږي نو که تاسو فیسبوک اکاونټ لري یا انسټاګرام اکاونټ لري هغه تاسو سبسکرایب کولی هغه تاسو فالو کولی شي او سبسکرایب کولی شي زمونږ یوټیوب چینل چې د هم پښتون هغه ځکه چلته کې زمونږ دا پروګرام که تاسو نه مس کیږي نو تاسو کولی شئ چې یوټیوب چینل باندې وګورئ نور زمونږ چې بشمیره خسته ډرامې دي هغه هم تاسو په یوټیوب باندې چې دی هغه فالو کولی شي ښه لیدونکو څنګه چې ما چې 1 مارچ نو 1 مارچ اولی سره به تاسو سره ځینې معلومات شیر کوم چې نړۍ کې 1 مارچ باندې څه شوي دي نو نن چې کوم 1 مارچ ته دا د اسونو تحفظ لپاره عالمي ورځ چې د اغل منځ کېږي زما خپل هم هارس رایډینګ ډیر زیات خوښ دی واقعا چې دا یو شاهي سواری ده چې کنه چې لګ ډیر زبردست دی خپل کله چې د اس واګي تاسو نیسي او تاسو رایډینګ کوي کنه دا غي خپل یو خوندي نو 1 مارچ کوم دی هغه د اسونو د لپاره عالمي ورځ مازل کېږي د ورځ د اسونو عالمي ورځ زکه وی چې عالمي ورځ مقصد د اسونو په حالاتو کې لکه دا غي روزنه چې څنګه کېږي کنه په غي باندې یو نظر واچول شي چې آیا د اسونو خصمانه یا د غي چې کوم طریقه د غي د ساتلو هغه صحیح ده وای چې د کومونو په جوړېدو کې د اسونو لوی کردار دی هغه زکه چې که تاسو کتلی په خوا خو دا موټري ګاډي دا نو په اسونو باندې بچی دی جنگونو تل خلک او دوړ طرف ته د اسونو چې دی هغه سوته وي چې استعمال په هغه باندې بسورلی کېده او په هغه باندې بجنګ کېده او که تاسو ګوره په خوانه اوس چې هغه یو ډراما ډیره زیاته تاسو ترکیش ګوره ارطغرل غازی هغه چې دی نو هغه کوم که تاسو ګوره کنه نو د اسونو استعمال شوی د هر یو کس خپل اسونو کې بیا ډیر زبردست سوته وي چې نسلونه د ډیر خسته اسونه هم وی خداغ دی چې د اسونو یا د هارس رایډینګ یا د اس تسورلی شوق نو هغه ته بیا چې دی نو اندازه کیږي ښه او بیا خدا اسونه ساتلو والا یا سوداګر د خپل فائدې لپاره د اسونو په ساتنه کې خیال نه کوي لکه مې چې د اسونو معیاري ژوندۍ خراب شي او اکثر د بدسلوکۍ سره مخ شي ایگزیکټلی همداسې د چې کله کم ساتون کې دی یا کم چې تجارت د پرګي ځکه زیاتره خلک د بزنس لپاره هم کوي په لکونو په کروڑونو کې دی یو اس چې دی هغه نسل پوری ډیپند کوي نو هغه قیمت وي نو کله چې د هغه ساتنه صحیح و نشي نو هغه اسونه چې دی هغه خرابېدلی شي د دې آگاهي او اویرنس لپاره نن ورځ چې د اسونو د تحفظ لپاره عالمي ورځ مانځل کیږي یعنی دا ورځ چې مانځل کیږي د لپاره د چې خلکو ته اویرنس ورکي د اسونو حواله سره اس په خو ودا سره چې خدا چینچو د ریکشي مکشي وروته په دې کلو کې چې دینو اکثر چې دینو ټانګي وړي زیات وي او ټانګي د لپاره اس واو او کنه دا بادیان دونه زیات نه وي کنه نو کلو کې او داسې زوینه کې اکثر چې دینو خلک به هغه ټانګي کې به یو ځای نه بلل او د 1 مارچ د وجه نه ورلد کمپلیمنت ډے یعنی د ستاینې یا د تعریف نړیواله ورځ هم نن په 1 مارچ باندې مانځل کېږي په دې کې په 1 مارچ د ستاینې لپاره عالمي ورځ مانځل کېږي چې مقصد د تعریف د لارې خلکو کې خوشحالي خپرول دي دا ورځ د ستاینې لپاره وقف کړی شوی دی لکه که څوک کار وکړي نو تاسو یې وستایئ چاله که زما خسته کپړې چولی صحیح ده هغه تاسو وستای او څوک یو خبر وکي یو کار وکي تاسو هغه وست نو د ستاینې لپاره چې دی هغه نن 1 مارچ دی هغه منځل کیږي او د دې دغه چې خلکو کې اویرنس مې خلک نن سبا ډیر خلک چې کوم دی هغه کنجوس هم دی هغه تعریف هم نه کیږي خدایم چې تعریف پکار دی ځکه چې کم کس کارو کې تاسو دغه تعریف وکړي نو هغه به خوشاله شي ان اف کورس هر څوک په تعریف باندې خوشحالي کوي نو دغه خبسي چې هغه به نورم بیا کارونه کوي صحیح ده او د دې نه علاوه لیدونکو زاسو چې ماشومان چې کوم دی هغه د دې هیواد یا د قوم سرمایه دی یا آینده دی نو راتلونکي دی نو نن سبا که موږ ګورو په پاکستان کې یو پرابلم چې کوم دی هغه دا دی چې د آیرن کمی دی په هر 2 ماشومانو کې یو ته د آیرن کمی دی صحیح ده او دغه هغه وجه ده چې هغه ماشوم بیا په خپل ژوند کې یعنی مخکې نشتلی د هغې وجه دا چې کوم ماشوم ته د آیرن کمی وي نو هغه ته سالنډي کیږي کمزوري وي
صحیح د زر ستړي کېږي بیا بیماریږي صحیح ده او کم کار هم چې کوي نو هغې کې څه ورته وایي چې یعنې فوکس پرې نشي کولی نو راځئ چې نن وروسته تاسو خپلو ماشومانو ته د غذایت نه ډک خوراک ورکړئ تر څو هغوی وکولی شي چې خپل مستقبل سره یوځای شي او مستقبل دپاره کار وکړي او نن موږ تاسو دا عزم وکړو چې آیرن کمې به نن نه پس نه وي لیدونکو زه تاسو ته وایم چې نن هغه لیدونکي چې موږ به دا وخت ګوري په یو ای کې هغوی ته یو ځلې بیا ریپیټ کول غواړم چې تاسو موږ په اتصالات باندې کتلی شئ په ای لایف آشیانا باندې آشیانا لایټ آشیانا پلس او آشیانا پریمیم باندې تاسو موږ په اتصالات کتی شئ زموږ چینل نمبر چې دی هغه دی 955 یعنی 955 صحیح ده لیدونکو نو عمدې سره یو ورکوټې شانتي بریک علمه بریک نه وروسته به راستانه کیږو په خیر پښتونخوا سره اوسئ ویلکم بیک ټو په خیر پښتونخوا لیدونکو دا وخت تاسو موږ ګورئ نیغ په نیغه په هم پښتو ون باندې او لیدونکو هغه لیدونکي چې هغه موږ ګوري په یو ای کې هغوی ته زه یم چې تاسو موږ په اتصالات باندې کتلی شي زموږ چینل هم پښتو ون زموږ چینل تاسو کتلی شي په ای لایف آشیانا باندې په آشیانا لایټ او پلس آشیانا او پریمیم آشیانا باندې کتلی شي زموږ چینل نمبر دی 955 یعنی 955 لیدونکو ما سره یو سوشل ورکر یا سماجی کارکون چې ده په خپرونه کې اوس میلمنه ده د ثوابۍ سره چې دی نو د هغې تعلق نه دی صحیح ده بلکې ثوابۍ سره تعلق دی صحیح ده او مریم رحمان ستړي مه شئ څنګه جی تاسو ښه حیثیت ښه دی الله کرم دا راته وایي چې خپل ځان باره کې راته چې لږه کالج دې کوم ځای نه ویلي یونیورسټي دې کوم ځای نه ویلي بیسیکلی خو زه ثوابي نه یم خو زه فلحال راولپنډي کې اوسېږم ما خپل سکول کالج هر څه ثوابي نه ویلي دي اور فلحال زه رفا انټرنیشنل یونیورسټي کې باقي فزیوتراپي کوم ښه فزیوتراپي جی نو 4 ایئرز وشو زما اسلام آباد کې ښه جی صحیح ده نو دا راته وایي چې بینګ ا فیمیل څونه ستا دپاره اسانه وه یا اوس خلک هغه چینج راغلی دی د ثوابۍ طرف ته هم یا په خیبر پښتونخوا کې هم چې جنکې مخکې ځي سبق وایي یونیورسټۍ کې کالجز کې نو د کور طرف نه کوم قدغن نشته دی څوک نه منې کوي جی نه ما ته خو ډېر زیات ما خو سټرګل کړی بیکاز زه چې کله 9-10 کې وم نو زما ډریم و چې زه هایر ایجوکیشن دپاره بل سټیز ته لاړ شم اوبویسلی ثوابۍ کې دومره فیسلیټي نشته موږ ته صحیح ده نو په هغې وجه خو چې کله ما اف ایس سی وکړو نو فیملیز کې مطلب ډفرنٹ کسان چې هغوی وی چې تاسو لکه نه به ځئ بهر خو لکه زما پیرنټس زه ډېره زیاته سپورټ کړم او هغوی ما خپل بیا یونیورسټي کې ایډمیشن وکړو هغوی سپورټ په وجه لایک ما سره رالل دوره وګرځېدل او ټول زما یونیورسټي کې ایډمیشن شو خو هغې باوجود ایډمیشن نه بعد چې دی نو ما ته زما فیملی کافي خلک وویل چې لکه نه به ځي دا که نه بیکاز زه ګرل وم وجه څه ده چې لکه یو جینۍ نشي تللی چې زه فیملی کې ړومبنی جینۍ وم چې زه به بهر راوتلم اوکې جی نو زما نه مخکې هېڅوک هم نه دی راوتی اور په دې وجه هغوی وی چې نه چې دی نور کوم ځای ویلی دی نو ته به هم هلته کې سبق وایې نو هغوی کوم ځای کې سبق ویلی هغوی بس میټرک ما خیال ویلي نو بس یونیورسټي به یې نه ویلي که نه یونیورسټي اوس ثوابي کې راغلی ده خو لکه هغه وومن یونیورسټي ده او لکه دوره دغه نه ده که نه صحیح نه ده ډیولپ نه ده یا هغسې د ایجوکیشن معیارونه چې کوم دي هغې سره نه ده جوړه هغسې که نه څنګه چې هغه شانته بالکل نه مطلب ډفرنٹ ډپارټمنټس پکې شته خو هغه شان ډپارټمنټ فزیوتراپي هغه ټایم نه وه میډیکل بلا فیلډز هغه ټایم نه و په دې وجه نو ایډمیشن ما وکړو ډېر مشکلات سره لکه زه راووتم بیا هغوی ریلیکس شو چې لکه ټرسټ ورته رالی خو فرسټ ټایم هغوی ته بالکل ټرسټ نه و ښه نو تاسو ماسټرز څه کې کړی دی نه زه فزیوتراپي میډیکل زما لا 5 ایئرس زما 1 ایئر باقي د 5 ایئرس پروګرام دی دا ښه نو هغه زما 4th ایئر دی ښه دلته کې 4th ایئر دی ستاسو او ثوابي یونیورسټي کې تاسو ثوابي یونیورسټي کې ما نه دی ویلی ما دلته نه اف ایس سی نه بعد دلته کې ایډمیشن کړی ښه اف ایس سی چې تاسو وکړو داسې نو تا ووایي که نه چې زه هلته ثوابي یونیورسټي ته تلم یا دلته کې هلته لا نه دی دلته ثوابۍ نه ستا فیملی راغلې وه دلته کې زما فیملی دلته کې نه ده زه یوازې دلته کې نه تا ما ته ووایي چې زما فیملی کله راغه ما سره نو هغوی یونیورسټي وکته هر څه وکتو بیا هغوی
مالا ایڈمیشن وکړو جی اوس پوه شو په خبر نو زه دایم چې هغه راغه دلته راغه سبا بینا او هغه دلته یونیورسيټي ماحول واري سوزو کته چې اوکې اوس دا سیف ده یا دا صحیح ده دا دلته سبق کوي دا سی وایي کنه بالکل ها نو دا څه خو نه و چې لکه تاسو د ثوابه نه بهر راوته کې په ثوابه کې داس یونیورسيټي وي د جنکو د پاره یونیورسيټیز جوړ شي کنه نو بیا به هم ته اعتراض کنه صرف خار نه یا خپل خانه بهر نه بیا فیملی ډیره کنسرن وي جنکو د پاره زما فیملی خو نه خو لکه د اغه خلک موستلی چې اوس هم داسې فیملی شته چې هغه ثواب یونیورسيټي کې نه الاو کوي نه الاو کوي هغه نه الاو کوي ځکه چې هغه مایند کې داسې نیرو مایندډ د هغه چې لکه هغه مایند کې د یونیورسيټي ټیګ نه د ګرلز لپاره سپیشلی دا هغه مایند سیټ دا دی ها صحیح ده نو بیا سماجی یا سوشل ورک تاسو کوي دا مسونه وختي چې شروع کړو اوس باره کې 4 ایئرز زما شو چې فرست ټایم اسلام آباد ترالم بیکاز زما کانفیډنس لیول هغه ټایم نو بالکل بیکاز الته کې مونږ لکه تللی نو سکول نه کالج نه او پھر بیا کور ته واپس راتللو کنه انو په دې وجه چې رالم نو زما کانفیډنس لیول نو دلته کې خط تیز خلک هم په دې وجه هغه نه بس بیا عثمان افریدي سره ما وکړ 4 ایئرز او شو چې هغه سرکار کوم ډیفرنٹ پروجیکټس باندې مونږه کار وکړو ډیفرنٹ اکټیویټیز ډیفرنٹ ځایونه مطلب دا چې سوشل ورک کله تاسو اسلام آباد ته راغی نه بیا تاسو شروع جی بالکل صحیح ده او څنګه مو سٹارټ واغزو د سوشل ډیفرنٹ ارګنایزیشن سره پهله ز امبیسډرز وم ډیفرنٹ یونیورسيټیز کې س ایونټس پکې دل یا داسې هغه سره ما امبیسډر تور باندې ما کار کو تاسو چې کوم خبرو کچره ما کې مخکې کانفیډنس نو ظاهره خبره ده چې زمونږ د سیمې یا زمونږ د کلو یا زمونږ خلکو چې کوم انوایرنمنت ته او کوم طبيعت ته هغه جدا دي د خار د خلکو بالکل بیا خاص کل د پنجاب زمونږ کلچر ډیر جدا دی لکه مونږ جنې چې ډېری خبرې کینو مونږ وایو نه دا غلطه خبره ده یا د خپل حق د پاره چې आवाज وچتای نو دام غلطه ده یعنی دا زموږ کلچر کې دا چې خزه د همیشه خاموشي او د عقل خبره صرف سړی کولی شي دا غ منټالیټي او دا غ سوسایټي کې یو سره روان دي چې اوس لګیا دي رورو چینجز را روان دي خو فی الحال شته دي صحیح ده نو دا هغه سوسایټي نه چې یو فیمیل راوځي او د پنجاب طرف ته راځي د سینو دلته کې خزو تخپل رائټ ته فریډم دی هغه ته رائټ دا دی هغه ته چې هغه په خپل خو سبق ملي شي په یونیورسيټي خو ډیره وړه خبره چې دا وایي چې یونیورسيټي د زموږ ته بس کوی چې رته موایا غنه لکه تاسو وایي چې اوس هم ډیډي جن کې چې دی هغه په خپل سیټي کې چې کوم دی خپل یونیورسيټي ته نشټلی نو په داسې ماحول کې هغه جن کې چې کله راشي نو هغه ته ایڈجسټمنټ کې ټایم لګي خاص کر چې خو بهر ته تللی نه سي ټراولینګ نه کړي نو دغه کانفیډنس چې تاسو راتلو تاسو بیا د ایز امبیسډر نور یونیورسيټي سره تاسو ریلیټ کېدای دغه کانفیډنس څنګه رالو د کانفیډنس مخ کې داسې سيزونه تاسو فیس کړل جی اصل کې زه چې اسلام آباد ترالم نو زه هاستلایټ وم شروع کې ها اوس هم زما اوس زه خپل هاستلز رن کوم 2-3 هاستلز دي زما زه اونر یم خو پهله چې د زبل هاستل کې انو الته کې اوبویسلی سو ډیفرنٹ جنکای دي د ډیفرنٹ ځایونو نه راغلی هر چا مایند سیټ جدا او کلچر جدا او هر څه جدا نو هغه کې ایڈجسټ کړل ډیر ګرانو چې یو 6 منثs تیر شنو ما ویل چې زه واپس ځم خپل کور ته خو جی دا څه فیس راغلو چې زه ډیر فیډ اپ شوم چې زه ما ویل زه واپس ځم خو بیا چې ما په شاو کتل چې دوره په مشکلاتو زره وته يم دوره ارسو به کړي دي نو بیا چې واپس زم بیا اخ کلی کې بناست نو لکه زما ډریمز باندې او به دامو چې خد دې د پاتې وشپک میاشتې گزارم نه کړې شو کنه یونیورسيټي کې ښا جی انو بس خپل ځان لمه دغه ورکول چې بس بیا په دې وجه عثمان افریدي مال ډېر سپورټ کړو چې هغه سره ډیفرنٹ اورګنایزیشنز کې زه اډ کړم بیا هغه چې کوم ورک شروع کې بالکل ما نشو کولای هغه کام خو لکه بیا ټایم ټو ټایم چې د نو اوبویسلی تاسو ایکسپیرینس راشي نو بیا هغه کار لکه ما کو ډیفرنٹ اوس اورګنایزیشن کې پروجیکټ کوم زما فیملی ته پته نه و چې زه ایز ا سوشل اکټیویسټ کار کوم 1 ایئر 2 ایئرز هغه ته نه پته ما پټ کار کو خو لکه بس اوبویسلی بیا هغه ته ما ویل چې زه ډیفرنٹ ځکه چې ډیفرنٹ ټور سکول او ارزه ته تللو ډیفرنٹ سیټیز ته تللو په دې وجه نو بیا هغه ته ما ویل چې لکه زه سوشل اکټیویسټ زه کار کوم نو کله کوم تاسو دا وایي چې سوشل ورک خو تاسو بیا وایي چې ما مختلفو تنظیمونو سره کار وکړو څه کار مو کو څه اکټیویټي د سو ایز ا سوشل ورک تاسو څه اکټیویټیز کړې چې لکه فار ایگزامپل د س پرابلمز کریټ کېدل یا لاست ټایم چې د اسلام باره کې هغه جنای چې دا کړو الله اکبر والا سیستم کړو کنه انو ډیفرنٹ داسې سیزونه ورتل په تعلیم باندې موږ فیمیلز تعلیم باندې ډیفرنٹ ورکشاپس کړي دي سیمینارز کړي دي موږ ډیفرنٹ چې لکه خلکو لا اویرنس ورکو موږ سپیشلی ګرلز ته او د کې پی کې ګرلز ته
ځکه چې هغه پیرنټس نه الاو کوي. پیرنټس لپاره سپیشلی مونږ کارونه کړی دي چې پیرنټس هغه الاو کوي ځکه چې داسې ټیلنټډ ماشومان دي ډېر زیات او هغه فیملی سپورټ نشته نو په دې وجه هغه بهر را نشي. نو په دې وجه چې مونږ ډیفرنٹ سیمینارز کې اسلام آباد کې سپیشلی کړی دي, پېښور کې ډېر زیات کړی دي, پروټیسټ ډېر زیات کړی دي کنه په دې وجه. صحیح ده. پروټیسټ چې تاسو کړی پاغي باندې به هم خبرې کو تاسو وی چیرې اویرنس کنه نو د مور پلار د پر خدا چې غي الله کې خپل بچیانی چې غي سبق کوئی خو د سټوډنټس د پر سره اویرنس پروګرامز غي باندې هم خبره کو. یو ورکوټ شانتي بریکل واپس راستانه کیو لیدونکو یو ورکوټ شانتي بریکل په خیر پختونخوا سره اوسه واپس راستانه کیو. لیدونکو ویلکم بیک ټو په خیر پښتونخوا او اوس چې ما سره پروګرام کې کومه میلمنه ناسته ده هغه زه فکر کوم چې د فیمیل لپاره چې کوم دی نو ډېرې زیات خوشخبري په دې باندې چې هغه به د میک اپ والي سره ځینې ټپس ورکوي. ما سره ناسته ده لینا الیاس. ستړي مشي لینا. تھینک یو ویری مچ. څنګه یې تاسو ښه بالکل صحت ښه دی ٹھیک ٹھاک تاسو وایي بس الله کرم دی ښه او وایي چې کله میک اپ سره تړلې خبر راشي نو ظاهره خبر د هغې ځان دونه ښایسته تیار کړی نو دې نه اندازه کېږي چې لینا چې کوم دی میک اپ. لینا دا راته وایي څونه ټایم وشو ستاسو دې فیلډ کې؟ زما 2015 نه دی کې سٹارټ اخیستلې لکه زه سټوډنټ یم ما خپله پرسنلي لا کړی دی لکه زه ایډوکیټ یم او دې سره بزنس هم ګورم وخت یم او اوس استیټیک ټیکنیشن هم جوړه شوم انټرنیشنلی سرټیفاید یم زه. دا څه شی کار دا ایکچولی کنه سبھی پرماننٹ میک اپ شو دے علاوہ دا کاربن فیشل چائنا ڈال فیشل شو پیکو سیکنڈ لیزر شو پرماننٹ هیر ریمووینګ لیزر نو دی ول ما ډیفرنٹ ډیپلوماز وکړې دا پوسیبل دا لیزر باره کې ما ډېر اورېدلی دی وایي چې لیزر سره چې دی نو ویښته چې د مخ هغه لرې کېږي دا پوسیبل نه؟ بالکل چې یو تاسو هغې څنګه وي که نه چې څومره کوالټي ښه وي نو هغه ریزلټس هم ښه وي که نه نو موږ سره چې دی لیټسټ امریکن لیزر دی چې پوره پښتونخوا کې چا سره نشته. ګلمبار یو واحد ځای دی چې پوره پښتونخوا کې هغې سره دغه فیسیلیټیز تاسو چې د بزنس خبرو کنو گلیمبر تاسو سیلون دی او گلیمبر سالون دی زغه اونر یم دی کې کاسمیټک لیزر کلینیک هم دی اسټاټیک هغه کارونه هم دی کې کو دا او په خبر کې لکه بلکې پورا کی او دا سرټیفاید دا چې کم تاسو ذکر کړی دي دا آنلاین کړی دي د دې لپاره چې اوس په کوم دغه ماغه والو کړسامي پرمننٹ میک اپ ول کنه دا مې یو اس ای نه کړی دي او دا آنلاین کلاسز پورا ایکسسریز تاسو ته رولېږي نو پراپر هغه باندې تاسو آنلاین پراپر کلاس وی هر یو شی باندې تاسو ګایډ کوي او آنلاین تاسو ټیسټ وغیرہ وی هغه ډمیز وغیرہ د مونږ پریکټس کوو کنه. سیمی میک اپ سیمی پرماننٹ میک اپ ها سیمی یس اٹ لاسٹ فار ایئرز. دا څه شی دی؟ دا ایکچولی مخکې اکثر دا هغه شو لکه کینسر پیشنټ شل یا نور څه چا آیبروز نوي چا بالډنس راشي داسې څه پرابلمز وي که نه نو هغې ته مونږ آرټیفیشلی انک په تھرو دا ورله ډرا کولی شي دې ته ټیټوینګ ویلی شي خو ټیټو چې وي آر ډیپ ان د سکن ځای که نه خو چې دا مونږ کوم پروسیجر کوو دا اپیډرمل لیر باندې وي نو دې کې داسې شیډینګ هم کیدی شي دې ته پاوډر آیبروز هم ویلی شي لکه اوس څنګه زما چې دي هغه شیډډ دي او چې مونږ هیر سټروکس پکې کریټ کوو نو هغې لا مایکرو پیګمنټیشن ویلی شي. دې علاوه لټ سې څوک چاته هغه بیوټي مارک خوند ورکوي لکه مونږ آرټیفیشلی ځان نه دلته اوس مول جوړول غواړي نو هغه کریټ کولی شي او دا آی لاینر چې آرټیفیشل چا والیوم کم وي آی لیشز کې نو آرټیفیشلی مونږ ورله هغه لیش چې تاسو لاینر ولګوئ نو ستاسو هغه آیز ور لوک چې وي که نه ورسره ډېر ښکلي ډېر اټریکټیو لګي هغې نو دا آی لاینر چې تاسو لګي دا چې بس مخ وینځئ راوینځئ دا 1 ایئر پورې پوره سټے کوي 1 ایئر پورې اوس لپ ټینټینګ هم مونږ کوو. لپ ټینټینګ هم دا سیشنز باندې ډیپینډ کوي چې تاسو څومره سیشنز داخلي هغه څنګه سیمی پرماننٹ لپ ټینټینګ یا لپ بلشینګ هم ورته ویلی شي که نه لکه کلرز تاسو چوز کړئ تاسو اوس آرټیفیشلی لکه ځان ښکلی کوی شئ دا
मतलब هغه لپسټیک غونډه کې به تا به لپسټیک نه نه لپسټیک نه دا خلکو چې څنګه نېچرل لپ کلر سوي دا هغه شان ښکاري بالکل نو دې سره موږ سره ډیفرنٹ ورايټي تاسو چې ډیفرنٹ کلرز بم دي کې تاسو اډ کولی شي کنه any color yes but it also depends upon your current color like let's say so cha ډېر زیاتې dark color کې lips you know definitely they can't directly come to the peach color they will take multiple sessions او هغه کې به مونږه کوو کنه او چې چا لکه څوک سموکر وي یا ټی لور وي یا ډیو ټو any reason pigmentation lips ولا موشي نو هغه سره دا ټیک کیږي کنه او دې علاوه مونږ بی بی گلو انټروډیوس کړی دی بی بی گلو چې دی دیتا سیمی پرمننٹ فاؤنڈیشن هم ویلی شي او دا سکن ریجنریشن کوي فاین لاینز وغیرہ سموث کوي دا او دې علاوه مونږ سره چاینا ډال فیشل هم راغلی دی د پښتونخوا کې چا سره هم نشته چاینا ډال فیشل ته ریډ کارپټ فیشل هم ویلی شي کاربن پیل هم ویلی شي او کاربن لیزر هم ویلی شي او دې علاوه دا څه شي کوي دا چې دی دا لګ هغه کې راځي کنه یو خو سالون ول نارمل فیشل یا ایگزیکټلی دا چې دی دا فیشل مې څه کوي لکه او دا ماشینز په تھرو مونږ پرفارم کوي زنه کې لیزر یوز کیږي زنه کې ډرما پین یوز کیږي او دا پاکستان کې نو دا اوس ورلد کې مطلب دا کانسپټ کوریا نه راغلی دی او ورو ورو اوس دلته د دې ټریټمنټ نه پس سکین ته څه چل کیږي دا راته وایي څه فائدہ لیټس سے if anyone is having pigmentation okay melasma active acne acne scars او دغه skin open pores وغیرہ دا وایم چې اکثره د خزو پریګننسي کې په مخ باندې داغونه جوړ شي کنه exactly دا ميلانين سری ورته وي تیر سری یا د نور د وجې سکین اکثر بند شي کنه هغه داغونه راشي کنه نو دې د لپاره دا افیکټیو دی exactly دې ته ویل شي ریډ کارپټ فیشل دا چې کوم اکټریسز وغیرہ وی دا ډېر په مینا داخلي ولی چې دا یو فیشل دومره زیات بینیفټس دي خماوي کته چې د اکټریس دي اکثر ریډ کارپټ باندې راځي چې نه د کار چې وی کنه دا میلانین ډیپوزټس جوړ وی کنه دا چې میلازما وی کنه نو د فریکوئنسي 7.20 هغه وی دا نانومیټر فریکوئنسي وی دا او دا میلانین ول هغه چې دی لیئر دا ډیسټروي کی او سکیټرډ کی لکه نور خلک پیلینګ وغیرہ کی هغه اپر لیئرز یا سکن درناغه کوي او دا نن تاسو چې کوم مین پرابلم دی میلانین ډیپوزټس دا هغه سالو کوي د علاوه پلازما فایبروبلاست ټیکنالوژي مونږ سره دی چې اسه دا د ته نان انویسیو پروسیجر وي دا پلازما فایبروبلاست اسه چې مونږ فیس ټایټنینګ یا لفټینګ وغیرہ کو نو هغه پر مونږ تھریډ لفټ یوز کو هایفو کو نور شیزونه کنه خیر هایفو خو نان سرجیکل کې راځي یا نان انویسیو دی شي هایفو فیس ټایټنینګ د پاره کیږي کنه نو هغه د تھریډز خو نه دي کنه نه تھریډز اخو ډاکټر کوي دا شیزونه چې دي دا تھریډ لفټ وغیرہ دا ډاکټرز کوي او چې کوم دا شل د پلازما فایبروبلاست وغیرہ لیټ سے د هوډي آیز وی د چا نو هغه مونږ خپل کوم ډایرکشن زماول چې څنګه دي پافي آیز پافي آیز لکه د دې مطلب دا کنه چې دا ځونه زیات پړسي دي یا دا ځونه لګ داسې دا ایگزیکټلی نو دا لګ شانته غیله لیفټ ورکی کنه 2 to 3 settings normally required وی د پاره او لیټ سی کچا سن برن شوی وی دا یا مولز وی دا مونږ دې په تھرو ریموو کولی شي مول دغه د تور هغه میټ بال شو هغه پیکو سیکنډ لیزر په تھرو کېدلی شي میټ بال ته موږ پښتو کې څه وایو آی ډونټ نو اټس نیم زخه آی تھنک زخه ورته ویلی شي نو یوزولي خلک یریږي چې دا کوم پروسیجر کې نو سکارز پاتې کېږي نو تاسو زماول د ګلمبار پیج کتلی شي هغه کې موږ ویډیوز وغیرہ شیر کړی دي موږ په ټیک ټاک باندې یو انسټاګرام فیسبوک او هغه باندې لایکی ډیفرنٹ باندې تاسو مونږ ولغه چیک کولی شئ ورک نو تاسو کتلی شئ چې افټر د ریزلټ مارکس هم نه وي لکه هغه هیلینګ پروسس چې دی کنه د پلازما فایبروبلاست ول اټ ول ټیک 1 month نو 1 month کې تاسو کافي ډیفرنس وګورئ زنه کلاینټ ول انسټنټلی ریزلټ راشي او زنه چې وی هغه ته 3 سیټینګز پکار وی لکه 1 month ګیپ سره نو کافی خدي او ډیر ښه ریسپانس را روان دی او لکه مجھے وہ سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں مل رہی دومره ماشاءالله اوکوپائڈ یم لکه ماته سپیشلی کلاینټس کراچی لاهور اسلام آباد دومره لکه دا سمره حافظ یو نه دي خو دلته ډیر لک زیو کې دا کارونه شروع شوي دي صحیح لینا واپس تاسو لراځو خو ستاسو طرف ته راځم تاسو د وی چې مونږه ځینی کانفرنسز چې کم دي هغه سیمینارز هم ارینج کړي دي د لپاره چې مونږه مور پلار چې کم دي هغه تم د اویرنس ورکو هغه کې دا په هاوی راشي چې
هغه خپل بچی ایجوکیشن ته پری دی او په سټوډنټس لپاره نو راته چې په کوم کارونه کې تاسو سیمینارز کوي مونږ په مسوابي کې کړی دي مردان کې کړی دي نوشهرا کې پېښور کې ډیر زیات ځکه چې الته کې موستلی سوشل اکټیویسټ پېښور دي او اسلام آباد کې لیکن اسلام آباد کې ډیر کم مونږ کړی ځکه چې دلته کې خلک اویر دي خو کې پی کې سایډ ډیر اویر نه دي انو مونږ ټول نه خر ریسپانس تاسو کم د کې پی کې نه اور زیات نه زیات سوشل اکټیویسټ مونږ سره د کې پی کې سایډ نه دي ها جی بیک گراوند جو چې دا ایریا دی سوابي کې ډیفرنٹ ځایونه دي ډیر زیات بیک گراوند ایریا دی الته دي ډیر زیات مونږ سره خلک خپل هم وختي وي چې زه بزنس کوم او خپل هاستلز دي بیا خپل فیزیوتراپي چې کوم دا غم مخ کې وړي د سوشل اکټیویټیز کې هم کار کې دا ټول سيزونه څنګه مینج کړي نو شروع کې خوراته ډېر ډیفیکلټ اوس ما لکه ټایم وشي چې زه د خپل بزنس کوم شروع کې لکه زه ډیفرنٹ هاستلز کې اوسېدم او تاسو ته خو پته چې ډیفرنٹ هاستل کې ډیفرنٹ ماحول دی او هغه شانتي تاسو فیسیلیټیټ کوي نه چې څنګه تاسو دوره پی ورکوي په دې وجه دې نظر فیډک شوم بس ما خپل هاستل جوړ کوم شروع کې ما سره اوس پارټنر شته ما خپل لکه نیمه پیسې هغه انویسټ کړې نیمه ما انویسټ کړې انو هغه نه باوجود مونږ دوره سیوینګ پاګه فرست هاستل کې او چوس مونږ سیکنډ جوړ ته ډیره ښه خبره ده مخ کې کنه چا په فیمیل باندې ټرست نه کو اوس ما ډیر دسه هغه نوٹ کړل په خبر کې څومره د برانډز راغلي دي نو اټول چې کچاول سی ای او دي کنه اټولي فیمیلز دي لکه فادرز ورلا انویسټ کړل اوس ورلا ټرست کوي الکان بیکار شل او جنہ کې واقعي ریسپانسیبل وی کنه نو الحمدلله مونږ کې پی کې دی له سره اوس کافي مخ کې شو تاسو یونیورسيټي روډ باندې وګوري کنه نو میجورټي تاسو کا ریسټورنټس ګوري او کا برانډز دي ټول جنکیانو سٹارټ کړی دي بالکل او صحیح ده واپس تاسو طرف ته راځم چې تاسو کوم ټریټمنټ خو دل غواړئ نو هغه د پاره څنګه چې دی وي زموږ زیاتره فیمیل چې کوم دی هغه سره کالو کې واغې سره د سکین پرابلم چې د ما سکین باندې داغ دی نو د سو کم یا داسې نو دا پروسیجرز چې یا دا ټریټمنټ چې دا سونه ایکسپنسیو دی سونه افورډیبل دی د خلکو لپاره اکچولی چې مادر تو وی لکه نه چې د کراچي لاهور نم مالا کلاینټس را روان دي نو د ریزن دا دی کنه چې زما پرایس کې ډیفرنس لکه لیټس سے د آیبرو مایکرو پیګمنټیشن یا ټینټینګ چې د اوس ډسکاونټ کې نن سبا 15000 ورکوم او خپل اوریجنل پرایس 20 دی او دلته اسلام آباد کې دغه سیم ټریټمنټ 45000 باندې کېږي د آیبرو سټینټینګ وغیرہ او د لپ سټینټینګ وغیرہ شو یا د پلازما فایبروبلاست ټریټمنټ شو نو دلته کافي ایکسپنسیو دی چاینا ډال فیشل شو نو کافی دی علاوه مونږ په خبر کې لیش ایکسټینشنز انټروډیوس کړ او لیش لفټینګ آیبروز لفټینګ لکه مونږ ټرکش ډرامې به ډېر شوق سره کتلې د خلک څومره ښکلي دي نو هغې سیکرټ اوس راله پته ولګېدو چې دا ټول دا ټریټمنټس اخلي چې دا لیش به څنګه تاسو دی ولا خپل پروډکټس راځي دا 2 منث ته پر لاست کې خو ډېر نیچرل لوک ورکوي او ډېر والیومټکس تاسو آی لیشز لګي ډېر اټریکټیو تاسو آیز دې سره لګي نه یو خو ایکسټنشن چې دی دا ما یو ځل لندن کې کړو بیا مې توبه وستې کنه لاش ایکسټنشن مله ګوري ناغي سر دای چې هغه کله ریموو کیږي نو خپل ام وسره نه دا که تاسو کتلی شما اوس هم لګولې دي ما په دې کې سویمینګ بم کو هر څه بم کو دا ټیک ټاک وي نو مې بي هغه ګلو کې څه فالټ ګلو ډیفرنٹ نه خو هغه وایي چې دا اټس فور 1 منث کنه ښه زموږ سره چې دی 2 منث پورې لاست کې او بیا کله کله ریفیلینګ ضرورت پروزي تاسو کیر باندې ډیپند کوي کنه چې تاسو کیر یې څنګه کوي د علاوه جل نیلز زموږ سره شته دي اپلفټینګ څنګه کوي تاسو ته د سوال د آی لیشز ول د دې خپل پروډکټس ور سره بانډز وغیرہ وینو بل کې پروډکټس بوله کې څنګه ول کیراټین کېږي او سټریټ نه سره سټریټ کې او هر څه کېږي نو دی ول خپل پروسیجر ته خپل ور سره شیزونه راځي او د آیبرو داسې دی او آیبروز ول سیم دغه پروسیجر دی اوس چې میک اپ اوس دومره نشته دی سونه چې تاسو خلک ګوري نو نن سبا خلک کنه دې تر روان دي د چې مادر ته سیمه پرمننت میک اپ لکه نیچرل سایډ په ډیر زیات روان دي لکه لیټ سي اوس می میک اپ کو چاغوي چې زه ارتفیشل نه لګم نیچرل بیوټي جوړه شم نو دا دې کې راځي نیچرلی انسان خپل لګي کې جل نیلز یې لګي وي آیبروز لفټینګ یې شوی وي دا او مایکرو بلیډینګ یې شوی وي لیش ایکسټنشنز وغیرہ نیچرل لپس لکه نیچرل بیوټي خلکو نه مونږ جوړو اوس هیر ایکسټنشنز مونږ سره شته هغه مونږ افر کوو دی علاوه مونږ اوس دلته ګلمبار کې یو اس اے ول امپورټډ کاسمیټک هم لانچ کړه هغه اوس مونږ سره یو خو ډیر های اینډ ول یو وی میډ رینج ول ما میډ ول کېدو چې هر څوک افورډ کولی شي ولې چې زیات سټوډنټس چې وي یا ورکینګ لیډي چې وي دومره هغه کیپاسټي نه وي کنه نو اوس چې دی مونږ دا ورلا راوستل انټروډیوس می کړ او دی علاوه اوس به مونږ ته آیس کریم بار او نور فردر هغه ایکسپینډ کو ګلمبار
بهر کې مونږ نورا کافي شوزونه راو کوم خلک راځي ټریټمنټ کوي هغه Exactly. او Italian furniture اوس ان شاء الله انټروډیوس کوم په خبر کې Italian furniture, imported cosmetics او imported jewelry او photo shoot area دا اوس زموږ نیو پروجیکټس دي بس ان شاء الله 1 month کې به دا کمپلیټ شي 1 or 2 months کې نو مونږ نه دم سرویسز ټول اخیستې شي او رښتیا مونږ سره پرمننٹ هیر ریمووینګ لیزر فیسیلیټي مشته کنه لکه پورا کی پی کې دا چا سره نشته دا چې کوم ټیکنالوژي مونږ سره دی او ایون اسلام آباد کې هارډلی یو دوا هغه سره کاسمیټولوژیست سره دا شته دی نو هغه ریزلټس ډیر ښه دي نن سبا فیمیلز فیسز باندې ډیر زیات دغه هیرز راغلي ډیو ټو هغه هارمونز یا اورګانیک فود پاتې نشو ټول پروسس فود دی نو دی وجه نه دا پرابلم کافی دی او تاسو ته رښتیا ما بارډنس نه مو ویلا چې بارډنس چې دی کنه لیټ سي چا لږ دلته وخت کم یا اکسیډنټ وجه نه لاړ شي نو مونږ هغه یا خو پیګمنټس ورلا ورکو د چې هغه کیمافلاج افیکټ ورکوي چې نو داسې لګي اټ ریپلیکیټ دی سټرکچر اف هیر لایک لری نه دغه سه لګي چې دا هیر دی بلکې ایون کا تاسو ویډیوز زموږ ول چک کی کنه نو تاسو اوریجنل هیر او پغه کې فرق نشي کولای خو هغه مونږ انک سره ډرما پین په تھرو ډرا کوي صحیح اوکې لینا تھینک یو سو مچ جی مریم تاسو ډیره زیاته مننه خپل فیل کې تاسو دواړه کامیاب اوسئ تھینک یو دراتونه لیدونکو امید سره ورکوړي شانتي بریک الو واپس راستان کیږو په خیر پښتونخوا سره اوسئ لیدونکو ویلکم بیک ټو په خیر پښتونخوا نن موږ سره پروګرام کې د خیبر پښتونخوا ریډیو براډکاسټرز فارم تھیټر ګروپ چې دی هغه غړي چې دی مثلا ملمانه دي د دې چې کوم منیجینګ ډایریکټر دی خیسر رحمان او ډیپټي سیکریټري جنرال چې دا صوبیا خان او منیجر ایچ آر چې دا روبي خان دا دریوانه ما سره پروګرام کې ملمانه دي تاسو دریوانو ته ستړي مشوي وعلیکم السلام خدای مو بخا او ډیره زیاته مننه نو خیسر رحمان اول به تاسو طرف ته راشم چې تاسو سونه ټایم کیږي چې تاسو دی فیلډ سره وي او بیا روبي سره او د صوبیا سره څنګه تاسو سوتي ملاقات شو هغه ته لګوي لومبه خو تاسو ډیره زیاته مننه د هم پښتون ټي وي چې تاسو دومره مونږ ته عزت راکو دومره لوی پلیټ فارم باندې مونږ نه ناسیو بنیادی طور تاسو تعارف خو کو زمونږ دوا لوی یو خو فورم دی په خیبر پختونخوا کې چونکې مختلف ریډیو سټیشنز دي تاسو هم ته واقف یې اے ایم ریډیو سټیشنز هم دي اف ام دي ما په خپل شروع 1998 کې چې زکه د 5th کلاس سټوډنټ منما ریډیو پاکستان ماشومانو پروګرام نه کړی و باتور او شاهین نو هغه نه پس چونکې تر اوسه پورې ما مختلف مراحل تیر کړو بیا ما دا سوچو کو 3 کال وړاندې چې د فریلانسرز ریډیو براډکاسټرز د ګیدرینګز لپاره د غي د خیر خګړې لپاره یو فورم پکار دی نو موږ د خیبر پختونخوا ریډیو براډکاسټرز فورم په نوم باندې یو فورم قائم کو په ډومبي ځل دا په دنیا کې نشته د فریلانسرز ریډیو براډکاسټرز الحمدلله سره زما په سر رااله د الله یو کرم افسر افغان او دا شانته صوبیا خان او مختلف ملګری موږ سره په ډومبي کابینټ کې رااله افسر افغان زموږ جنرال سیکریټري او زړومبي پریزیډنټ او منتخب صوبیا خان په دی وجه باندې زموږ د فورم ممبر شو چې موږ وی چې په دې کې ډایورسټي وي چې په خیبر پختونخوا کې ډومبي داسې ټرانسجنډر وو چې هغه د براډکاسټینګ شوبې سره منسلک وو او ورسره زموږ د تھیټر ګروپ هم دی او ماغي کې موږ الحمدلله غډیر وخت نه چلو او افسر چونکې یو ښه فیس ویلیو لري نو په دې بنیاد باندې هغه زموږ ما په خپل دا غوښته چې زه فاونډر خو یم خو چیف ایگزیکټیو افیسر به افسر افغاني او دا ډومبي تھیټر ګروپ دی په خیبر پختونخوا کې فعال چې کم خپل اکاونټ لري خپل پروفایل لري اسی خو به وي کې دې شي جوړ شوی وي خو لکه یو ریکګنایز اداره چې کم دی دا جوړه شوه نو کې موږ سره روبیم دا صوبیا هم دا ډیر یو لوی الحمدلله مونږ په مختلفو سکولونو کې تعلیمي ادارو کې زو الته کې اخلاقی او مختلف سوشل جنډر سنسټیویټي په دې باندې تھیټرز کو زه په خپل لیکم او پرفارم کوم نو دا زمونږ دوه لوی ادارې دي یا فورمز دي یا زمونږ داسې وایي چې زمونږ بیټکونه دي ساده لفظونه کې چې ورته وایو یو خیبر پختونخوا ریډیو براډکاسټرز فورم او بل وی ایکټ تھیټر ګروپ ښه تاسو افسر افغان خبرو کا چې واقعا ډیر ټالنټډ لک دی او ډیر مهنت کې او ټالنټ هغه سره د خبرو چې دی دا بادشاہ دی بالکل الفاظ وګورا او زبردست ښه سو به تاسو لازم چې تاسو څنګه رالی د ریډیو طرف ته
او څنګه مزرو کو چې مخکې راشي او څنګه ریسپانس تاسو ته ملو شو د اوریدونکو نه؟ اول خو تاسو ډېره زیاته مننه نجیب فیض او تاسو ته پښتو ون چې څومره هم سټاف ته ډېره زیاته مننه ساتم، خاص توګه پروډوسر صاحب. ریډیو ته راتلل زما لپاره ډېره زیاته ګرانه، ولې چې لکه زموږ کمیونټي همیشه لپاره خلک نه اکسپټ کوي په معاشره کې. که موږ ګورو خلک دا ګڼي چې لکه دی لکه فار ایگزامپل دی به صرف ګډېدو طرف ته ځي، بل طرف ته دی بالکل نه شي تللی. او هغې ته هم نه پرېږدي که نه، پرابلم دا دی چې هغې ته هم نه پرېږدي. بیا دې سره دا و چې الحمدلله زما پیرنټس چې زه په خپل کور کې خپل ژوند تېرو خپل مور او پلار سره، دا زما خوشنصیبي وه چې لکه پیرنټس زه اکسپټ کړم. زموږ ټرانسجنډر چې څومره دوسه پورې خپل کورونه بهر دي، ولې چې هغې پیرنټس نه اکسپټ کوي. نو الحمدلله زما مور چې را ایجوکیټډ ده، زما پلار چې ایجوکیټډ دي، زما خویندې ایجوکیټډ دي، نو هغې ځان سره اکسپټ کړم. نو وخت سره چې کله ما تعلیم کول نو زما دا شوق و چې لکه ما به داسې خلک کته چې په ریډیو نه مې پروګرام هوسټ کړی، زما ما اینکرانې کتې په ټي وي نه. نو زما دا غټ خواهش و چې لکه زموږ فیمیل ماشاءالله ښه طریقې سره کار کولی شي، زموږ میل ښه طریقې سره کار کولی شي، نو موږ هم کار کولی شو. نو چې زه فرسټ ټایم بیا ما ریډیو جوین کول، ټرایبل نیوز نیټورک زما ورکول شان پروګرام ما سره وکړو که نه. چې کله ما پروګرام ختم کړو نو ټرایبل نیوز نیټورک سره، نو ای بیا ما ته وویل چې صوبې تاسو کې ډېر زیات ټیلنټ دی، که تاسو غواړئ موږ تاسو ته پروګرام درکړو. نو ما ته هلته اپرچونټیز میلاو شوه. نو بیا ما ته ډېر زیات خو لګي چې لکه فرسټ ټایم ما ته اپرچونټیز میلاو شو، بیا ریډیو بیا ټرایبل نیوز نیټورک نه خلک ټوله دنیا زه کتم، په فیسبوک باندې لایف زه خلکو کتم. نو الحمدلله هغې سره زما کم از کم 4 کال وشو چې زه هلته نه پروګرام هوسټ کوم. دې علاوه زه ریډیو نه پروګرام هوسټ کوم. نو الحمدلله چې زما کم فین فالوورز که زما کم کتونکي دي او کم زما اورېدونکي دي، نو الحمدلله نو دوی په زړونو کې د ټرانسجنډر کم تصویر هغه چینج شو. مخکې به خلکو صرف دا ګڼي چې ټرانسجنډر به صرف ګډېږي، اوس خلک دا هم ګڼي که دې ته موقع میلاو شي. زه دا اوس په پراوډ باندې وایم که موږ ته موقع میلاو شي نو الحمدلله موږ کار کولی شو، ولې چې دا موقع ورکول پکار دي. صحیح. ښه دا راته وایي چې څنګه تا ویلي چې زه 4 کاله کېږي ریډیو کې کار کوم او دا کوم قسم پروګرامز کوئ تاسو؟ زه خو ډیفرنٹ پروګرامونه کوم. دی کې زه زما چې کوم پروګرام دی کې زه فنکاران راغونډوم، زموږ کمیونټي چې کوم فنکاران یې زه انټرویو پروفایل د دنیا ته ښیم. لکه زموږ خلک چې کوم موږ ګورو نو هغې باندې مې انټروډیوس کوم. دې علاوه زه ګورم چې لکه کوم فنکاران دي هغه په سکرین باندې خلک لایک کوي، ته هغې ته ژوند نه خلک زه خبروم چې هغې پراپر لایف څنګه تېرېږي، ته کم کم ستونزې دي، څه دي څه نه دي، زه دنیا ته مخې ته کېدم. دې علاوه زه منسټران پروګرام کې راغواړم. دې علاوه زه خپل کمیونټي هغه خلک راغواړم چې هغې کوم ریپرزنټیشن د هغې کوي. زه هغې ته پوسټ کوم لکه تاسو څه مسلې دي چې هغه زموږ ګورنمنټ ته ورسېږي چې دا مسلې ختمې شي. نو زما ډیفرنٹ موضوع باندې پروګرامات دي. نو الحمدلله لکه ما ته ډېره کامیابي میلاو شو، ولې چې لکه زما چې کوم کتونکي یا زما کوم اورېدونکي دي نو ما چې کله فیډبیک زه ګورم یا ما ته کله کالز کېږي نو ما ته پته لګېږي چې خلک ما سره مینه ساتي، زما پروګرام سره مینه ساتي. نو مقصد دا دی نجیبه چې لکه دنیا ته صرف موږ کم تصویر چې جوړ دی نو الحمدلله هغه چینج شو، لکه خلکو دا وګڼله او خلکو اکسپټ هم کا پکار ده. ښه روبي ستاسو سره چې تاسو خو د سکرین مخې ته نه یې نو ستاسو کړنې به تاسو په خپله موږ ته ووایئ چې ایز اچ آر تاسو مینیجر تاسو دوی سره کار کوئ؟ جی بالکل. فرسٹ اف آل هم پلیټفارم چې کوم د زه ډېر زیات شکریه ادا کوم چې هغې موږ له موقع ورکړه. سیکنډلی دا وایم چې زه آی ایم ا کرسچن، نو زمونږ چې دې پلیټفارم یو ټول نه غټ خبره دا ده چې څنګه مطلب دا ټرانسجنډر دا زه کرسچن هغه نه کمیونټي نه ریلیټډ یم، نو دې پلیټفارم ټول نه ښه خبره دا ده چې دا میجورټي راغونډوي. مطلب دا نه ګوري چې مطلب اوس کرسچنس لا مطلب ډېر کم واقع ورکوي. صحیح ده، ټیک ده. لیکن څنګه چې خیسا رحمان دا خبره وکړو چې دا یو ډېره غټ اپرچونټي زموږ کې پي کې ده او الحمدلله چې کې پي کې اوسېږو نو کې پي کې کله هم دا فیل نه دی شوی چې موږ کرسچن فیملی نه وو، موږ د ملک نه یو. زه دا خبره کوم چې پاکستان کې چې دې ټایم ماینورټي له څومره ریسپیکټ ورکړی دی او نور پلیټفارم باندې چې دې له څومره دې له مواقع ورکړی دی دا یو ډېر غټ هغه اپرچونټي ده. بل دا چې دې سره زموږ چې کوم پاکستان امن او امان د بهر خلک اوس ریسنټلی زما یو ملګری هغه ماته وایي چې ته پاکستان کې اوسېږي ته کرسچن یې هلته خو دا دی مطلب ښه نه ګڼي دا شیزونه. مانه کې نو نیور ماشاءالله الحمدلله چې پاکستان کې یم او بنا پاکستانی چې چاته دا پته ولګي چې یار دا خو نان مسلم ده هغه نور هم ریسپیکټ ورکوي. اور دې فارم کې رالم او مطلب ښایسته مطلب ټول ښه خبره ماته دا ولګېده چې کله مونږ خپل ټول نوي کسان داسې کښېني میټینګ کې نو دا زه سپیشلی انټرو خپل د کرسچن نه ځکه کومه چې مونږ چې کوم نان مسلمز هغه نو خو ماشاءالله شکر دی لیکن مخکې هغه له ډېر کم پلیټفارمز داسې میلاوېده چې هغه کې کم خصوصیات یا صلاحیات یې هغه د خلکو مخامخ راغلي نور چا سره داسې مطلب هغه دې هغه کې راغلي. بټ دا ده چې سپیشلی تھیټر
ما خپل فیلډ چې کوم سٹارټ اپ واغه بالکل تھیټر نه کړی او چې زما فرست ټایم او ما وی چې زنه شم کوله زما چې کوم سراوندینګ کې زما چې کوم کولیګز او هغه مالا دومره حوصله راکړه چې نه ته کولی شي او اوسه پورې ماشاءالله زه ریډیو هم کوم ټي وي کې پروګرامز کوم نورم ایونټس وغیرہ کوم لیکن دا د چې زما سوم کولیګز دی فرست اف اول دې تھینکفul کوم چې دې مالا دومره زیات اپریسیشن راکو بل دا کانفیډنس مالا راکو ولې ټیم نه بغیر انسان زما په خیال مخکې موو نشي کولی تاسو از اینکر تاسو څنګه پروګرامز ریډیو کې هوسټ کوئ زه د یو خو فن فیری تقریبا د ډیفرنٹ کالز وغیرہ خلکو واخلو د سره مطلب غب شپ کو او ډیفرنٹ ټاپکس باندې خبرې کو یو خودي پروګرام کې ټول هغه خبره ده چې مونږ له کال کله راځي کنه نو ډیفرنٹ چیزونه ډیفرنٹ کلچرز ډیفرنٹ خلک ډیفرنٹ لینګویجز هغه مونږ له پته ولګي دا یو پلس پوینټ دی د نه علاوه چې او تھیټر کې دا راته وایي چې کله داسې شوي لکه تا وایي چې لکه زمانو چې زه تھیټر او تھیټر ګران کارم ډیر ګران دا اکچولی لایف پرفارمنس کنه او د لایف پرفارمنس نو دا ریډیو ګران دی صحیح دا خو تھیټر کې داسې کله شوي چې ډایلاګ د نه هیر شوي یس ظاهره خبره نو منیر ایکسپیرینس لیکن دا د چې ماشاءالله بیا نور اکټرز هغه کور کیږي نه چې یو شیز یک ټایم ما نه هیر شي نو مونږه له پته د چې د شیز کې دا لفظ یا دا ورډ چې کوم دی باندې فټ کیږي نو هغه مونږه کور کولو لیکن دا د نجيبه سیریسلی تھیټرز چې کوم لایف پرفارمنس دا اټس ټو ډیفیکلټ مطلب خلک وای کنه خلک یو ټایم هغه وګوري نو بس خپل ریسپانس ورکړي وزي حالانکه ریکارډینګ پروګرام چې کوم یو ډیر ایزي دی کې مطلب تاسو ایډیټینګ کولی شي اوس مونږه لایف پروګرام و دی کې خو مونږه نه یو خبره خو دی خلړ دا خو خلکو لا مطلب اون ایئر شو کنه نو دا سه د تھیټر پرفارمنس چې کوم دی دا مطلب دا سي چې ډیر ډیفیکلټ دا اوکې خیسته دا راته وایي چې کوم تھیټر تاسو کوي او ډیفرنٹ تاسو وایي چې ایجوکیشن دغه ته ځي اکیډمیس ته ځي او نو دا راته وایي چې هلته د خلکو ریسپانس څنګه او تاسو د ټونه هیټ تھیټر ډراماز کم تلي چې خلکو ډیر زیات خوښ کړي نو کوم ټاپکس باندې اجي ډومبه خو د ریسپانس تاسو خبرو کنو چې کوم مونږ په سم موضوع باندې تھیټر وکړو حال کې څومره اډینس هم ناس هغه پیغام ځان سره وړي د دې عملی ثبوت دا دی چې زه پکې یو اکټیویټي کوم اکثر د باران ورېدو او کې زه د اتفاق او اتحاد درس ورکوم غنا غو لکسات پس کې مونږ هم کومه سلور وانه کولی مونږ د باران ساوند کریټ کو پای کې د اقبال دا شعر چې افراد के हाथों में है अक़वाम की तकदीर हर फ़र्द है मिलत के मुक़द्दर का सितारा अक्सर ज तासु वीलॉग्स और तासु पर सोशल मीडिया फॉलो कोमा न तासु چې کم د پښتون وطن د پاره کم لوی خدمت کوي هغه سیزونه مزه چې کم د کیپچر کولو کوشش کوم زه چون کې لیکم په خپل تھیټر نو اکثر ما ته روبي وي چې ته خو ځان د خپل ولیکي دا د ټوکر سره یاد دي ځکه چې ستاسو مونږ د پروګرام مونږ په لاین یادو کنه लाइन यादवल देखिए बया ما یو بل شارټ کټ راوستو اکثر د اوس اپنی मुंह में हमें टूनी बनना चाहिए خو لکه دام پړو بیزل مونږ کو ما څه چلو کو چې ما دی ټولو ته ریډیو تھیټر ما مکس کو دی ما ټول سټوډیو ته بوتلو ایون ما بداسې مو چې ما ورته دا سټیج دی په سټیج باندې د وخت تاسو خبرې کوي ریکارډ کوي ما به ته ټولر سره ریکارډ ک اوس بیا ورته راځي چې اوس په دې باندې صرف خلا خوځوي چې څنګه لپ سینګي کې په غانو سندرو باندې ډبینګ کوي اکثر فلم کې یس نو دې ته مې خاص انا کړی دی نظام پکې یو نوې انټروډیوس کړی دی مونږه نه علاوه مونږ یو درون پښتون یو کلچرل پرفارمنس دی هغه کې مونږ ډېر طریقې سره ډېر خپل هغه باندې ډانس او لکه مطلب ډېر کلچرل طریقې سره هغه کو خو باقي تاسو ویل چې زمونږ یادګار نو یادګار خو بلا ډیر دي الحمدلله چونکه ظاهر خبره تھیټر داسې دا اوس د عاطف بهم ډیره مننه کوم چونکه زمونږ د ریډیو یو ډیر زوړ ملګری دی یو ډیر خدي سره وخت تیر شوی دی نو دی اوس دا هایلایټ کوي او دا خدي مونږ مختلف پلیټ فارمز باندې اوس دا تھیټر را مخکې کوم د تھیټر متعلق زه خبرو کوم چې خو پرفارمنس زمونږ ډیر دی خو په دې یوم یکجهتي کشمیر باندې مونږ یو پرفارمنس کړو او دا اوس تقریبا 13 کال نو وزیر اعلی محمود خان شوکت یوسف زئی او دا ټول ناس او ټول جړل نو بس ما د پر د دینه لوی بل کوم خبره چې زه د غي ایموشن سره لوبې کوم یو وخت کې غي جړل بل وخت کې غي حیران ناستو بل وخت کې خندل نو مطلب دا دی چې دا په یو وخت کې د سړی ایموشن سره دغه کول هغه کیچ کول او هغه باندې خپل میسج چې کم دی منل نو دا واقعي چې ګران کارم دی خو ما د پاره دا یو خوند دی او ایون زه تاسو ته دا وایم چې اکثر د ملګرو ته وایم انقلاب ګوري په تش جیب باندې راځي یعنی مطلب اکثر خلک وایي کنه ما سره ډېرې وسیلې پکار دی او ما ته ډېر تربیت پکار او زما شته لویه فیملی پکار وه زما نیکه یو سوداګر یعنی دا چیلې او دا به خرڅولي کنه یو زمیندار زما پلار په خپل مزدور دی یو مستری دی ټیک شو جی
دا هغه 15 بچي دي او هغه 15 بچي چې کوم دی سوري شپږ دوه مې خويندې دي کشرې نو هغه چې بیا پکې څو خبرې دي نو هغه چې کوم دی هغه موږ لکه تربیته کو سکول مې ویلو په لنډیر باب کې ما پرایمري سکول ویلو کنټون نه ما میټریک کو نمبر 2 نه ما چې کوم دی بیا په خبرې یونیورسيټي نه جرنالیزم اینڈ ماس کمیونیکیشن اسلامیہ کالج نه مې پښتو کې ماسٹرز وکړو نو مطلب مې دا دی چې یو شاعر وی وہی جہاں تیرا ہے جسے تو کرے پیدا یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے یعنی تاسو دنیا وګورئ او تاسو یو بل خبره موکم زه تاسو فالوورز ګورئ ډېر بچپن نه چې کله به تاسو مختلف پروډکشن سکول کنه سپر مارکیټ او دغه ځایونو کې نو هغه وخت نه تاسو ګورم او وینم خو هغه ټایم زما شوم مې درته یاد نه ما زه تقریبا 5th کلاس سټوډنټ وم نو الحمدلله دغه کارونه دغه کار او زیات دی بنیادی طور دغه خبرو کوم د صوبیا چې د خیبر پختونخوا ریډیو براډکاسټرز فورم او ویک تھیټر ګروپ په دې کې هر مذهب هر جنډر هر نسل هر رنگ سره تعلق لرونکو خلکو ته ویلکم دی موږ ورته خوش آمدید وایو باقاعده موږ الحمدلله مفت کارم نه کوو خو ټیک ټاک پیسې هم ګټو هغه پیسې په دې ټولو باندې برابرې تقسیموم زمونږ میټینګز کیږي په هغه میټینګز کې دا ټول راغونډیږي لکه تیر ورځ زمونږ دلته کې یو که ستاسو اجازه وي یو خبره هم شامله کړم هغې باندې هم خبره کول غواړم چونکې ریډیو پاکستان یو ډېره تاریخي اداره ده هلته نه مونږ زده کړه کړې وه دا فورم هم ما جوړ کړو تېره ورځ مونږ ورلډ ریډیو ډے ومانځله دا په ډومبي ځل 3 کالو نه مسلسل یونیسکو سره مونږ مانځو د ریډیو عالمي ورځ یعنی چا پیژندم نه په پېښور کې تاسو خو به هم هلته کې ظاهره خبره د وخت تېروئ نو هلته وینئ ګورئ دا مونږ 3 ځل چې کوم دی مانځله نو مونږ شیډیول خو جوړ کړی و مونږ د الله د رسول د نوم نه شروع وکړو ښه مزیدار طریقې سره په ریډیو مکاله مو وړاندې کړه د ریډیو د ریوایول دپاره کار کوو نو دی کې صوبیا وی چیرې زه به یو سندره نو ما مایک روډ ور مې کو نه کې دی یو پرفارمنس وکړو د بدر منیو صاحب په یو ډېر خوندور سندره باندې چې راشه هو راشه خوشې میدان دی تاسو یقین وکړئ ما ته په دې منافقت باندې دومره زیاته غصه او خفګان راځي موږ یو فیملی یو او دې کې هر چا ته پوره د هغه ګورئ د بل قبلول که نه د هغه شخصیت سره که هغه منفي اړخونه دي که مثبت اړخونه دي هغې سره قبلول د دې درس اسلام هم ورکوي او انسانیت هم ورکوي دې چې کله پرفارمنس وکړی باندې دومره سنسني خیزي او دوو نیرو مایندډ کسانو چې ډېر محدود ذهن دی هغې چې کم دی خوره کا نو هغې باندې هغه سټیشن ډایرکټر غریبه چې کم دی د هغې ټرانسفر شو بیا مونږ خیر واپس دغه وکړو چې زه به هیومن رایټس ته ځم نو واپس هغه په خپل ځای بحال شوه خو ما افسوس په دې خبرو وشي چې یو طرف ته ټرانسجنډر خوښوئ ورپسې ځئ هلته کې چې کم دی دې باندې پیسې هم شیندئ مینه هم ورسره کوئ بل طرف ته بیا دومره تاسو محدود سوچ ساتئ یعنی تاسو یقین وکړئ زه زما چونکې بخښنې سره زه یو ذره مذهبي طرف ته زیات زما جوکاو وي نو زه ماته دا څیزونه خوند نه راکړي چې زه شپې چېرته لاړ شم او چېرته کې محفل کې کښېنم یا څه خو بل طرف ته د دې خلکو د دې نه تاسو تپوس کولی شي نن به دوی په خپل هم دا اظهار رایې به وکړي چې موږ زه دې ته څومره د زړه نه عزت ورکوم څومره زړه نه ورسره مینه کوم او زه په دې باندې دومره څه خفه شوم نو ما ویل چې اوس به مونږ تاسو ته چې دا کم تنقید در باندې وشو دا زمونږ په ډومبي کابینټ کې کلچر سیکرټري وه او اوس زمونږ دغه د ډیپټي جنرل سیکرټري ده یعنی مطلب یو سټیپ اپ واغستو او دوی چې کله ریډیو سره کار کولو نو ما ورته بلنه ورکړې وه چې راشي زمونږ د فورم برخه شي ښه داسې خلک چې هغه په سکرین او په ریډیو په مایک او په سټیج باندې درس ورکوي د انسانیت او چې ما ته په شا باندې خبره کوي وی مړه لرې کا وی دوی پکې سلا اخلي وا خو دې خو زه موږ ظالمانو چې دا انسان خدای پیدا کړی دی چې خدای پیدا کړی الله پیدا کړی الله په خپله څومره ښایسته دی نو دا انسان اشرف المخلوقات دی د قدر وکړي څومره لنډ تنګ ژوند دی په دې کې یو بل نه مینه ورکوي یو بل سره محبت وکړي یو بل ته ښه پیغام ورسوي هر انسان د هغه مثبت او منفي پهلو اړخونو سره قبول کړي ښه صوبیا به د دې جواب راکړي څنګه چې خیسر رحمان دا خبره وکړه چې خلک دوه مخې دي ډېر هیپوکریټ دي لکه څنګه چې مخکې تاسو خبره کول نو ما پکې دا وایي چې ګډا ته یې هم نه پرېږدي او کار ته یې هم نه پرېږدي صحیح ده ډالفن که زه نه غلطه کېږم زما یوټیوب پروګرام کې راغلی نو هغې دا خبره کړې وه چې کله چې زه سټوډنټ وم ځکه چې هغه وایي چې ما سبق وي نو زه لاړم ما ایز یو ځای کې جاب کولو نو هغې د دونه هریس کولم چې ما هغه جاب پرېښودو نو هغه ټایم هغه وی چې زه نوم راغلی دی سایډ ته یا ما نه غوښته چې زه ډانس وکړم یا داسې نو داسې خو په زرهاو کیسې دي بیا راغلي دي ما خیال دی چې څنګه تاسو دا خبره وکړه زموږ غټ پرابلم دا دی که نه چې لیک منافق او د الله تعالی د ټولو نه زیات څوک به دي چې هغه منافق دی ځکه د منافقت زموږ په سوسایټي کې ډېر زیات دی نو صوبیا دا راته داسې خلک به څنګه هینډل کېږي دا لکه څنګه تاسو ډېر ښه کوشش کوئ چې اویرنس دی څنګه تاسو ریډیو کې کار کوئ یا تھیټر کې کار کوئ یا ځینې ټي وي چینلز چې دي هغوی شیمیل چې دي ډېر زیات
سوتی چې پروموټ کوي او هغې له موقع ورکوي د خپلو خبرو کولو والا نو دا خلک به کله پوهېږي مې لږ دونه ډېر خو موږ هم لګیا یو ولې نه پوهېږي بیسیکلی لکه نجیب فیس موږ وګورو کنه لکه تاسو څنګه ته ډولفین خبرې وکړئ یا زموږ وګورو تاسو لکه فرست ټایم یو ټرانسجنډر انټرویو تاسو راغوست تاسو کینو دا ډېره غټه خبره بیا پښتو ورنه تاسو په پروګرام کې کړو نه کول خلکو لکه په کمنټونو هم خلکو ډېر نیگیټیو کې چې دی دا ولې کینو خو تاسو سټیپ اوچت کو روزه کې تیرا روزه کې ما سره پارو او ګل چاحت راغلی لکه تاسو پروفایل دنیا ته خو لګیو خاص ټیپو لکه تاسو پورې خبرې کوي نو زیات تر موږ وګورو کنه چې سو پورې ایکسپټ خپل ته مور پلان نه شوي کنه نو معاشره غن ایکسپټ کې کوم وګورو کنه چې لکه ایکسپټینګ وي لکه بچي چې کله پکور کې تاغه ته مور پلان تاغه ریسپیکټ کې نو تاغه رونه خويندې بتاغه کوي تاغه ترګان بم تاغه کې تاغه خاندان بم تاغه به بعد کې معاشره راځي نو د زمونږ چې کله زمونږ ته ناکامي ملاوي مو ته لکه منفي اثرات دا مور پلار چې اکثر نه مني لکه بچي خو بچي دی کنه صحیح ده او یو باچا حکم ورکړ چې تلاړ شو په دې دنیا کې چې ټول نه ښایسته ماشوم یې هغه راوړل نو کارغه به لاړو خپل هغه تور بچي به یې راوړل بیا به لاړو هغه به ټول دنیا کې چې ټول ماشومانو کو ته هغه ته خپل هغه تور هغه بچي به آب یې راوړل هغوی چې لکه دا هغوی چې زما په نظر کې په دې ټول دنیا کې ښه بچي چې کوم دی ماشوم چې دی هغه دا دی صحیح ده نو مور پلار دپاره چې هر څنګه هغه بچي دی هغه به نګراني نو بیا مور پلار ولې نه ایکسپټ کوي ټرانسجنډر یا داسې کغې کره ماشوم وشي پرابلمز دي آیا په دې ګټه باندې پرابلم چې تاسو دې څه بیسیکلی په ګټه باندې هم پرابلم دي خو باز تر زموږ پښتون معاشره کې کومه ګورو د خلکو خبرې ډېرې زیاتې وي لکه خلک چې ستا زوی لکه ګوره جنکو سره کینی ستا زوی چې جنکو په شان کې د تونه کې ستا زوی دا کې لکه رور ته خلک ولې پیغورونه کې ستا رور ته وګوره لن ته جنکو په شان دي ګرځي لکه ته پیغور په وجه هم دا خلک داسې شي مجبور شي دي په کور کې جنگ جګړې شروع کې لکه ټرانسجنډر که غریب په کور کې لکه مثال کې خبره خو بهر شوی هغې ته پته نه وي خپل کور کې ناست دي خپل ایجوکیشن کې لکه زه به خپل د سټوري شیر کوم لکه زه زما رونو ته خلکو پیغور نه ورکړ چې ستا دا رور دی ګیټ اپ کې ګرځي دوی ته تاسو ووایي نه لکه زما رور خلکو سره ایموشن بهر ایموشن سي کله کله په ماته هم سټارټ کې خبرې کولې خو زما مور هغه سره جګړې کړې چې نه دا لکه ما لکه زه داسې نشم کولی لکه دا خپل کور نه زه دا آوټ کم لکه زما مور زما رونو سره جګړې کې ودرېدلې د مخې ته چې دا ما پیدا کړې که تاسو دوی سره لکه خپل هغه تعلق ساتي نو تاسو خپل انډیپینډنټ که نه ساتي تاسو خپل انډیپینډنټ مقصد دا چې د خلکو خبرو په وجه لکه هغه ټرانسجنډر د کور نه لکه کور کې جګړې جوړې شي کور کې یو بل ته لاسونه واچکړي شي دې کې خدای نه خواسته لکه په مور سره چلو یا په پلار بیا هغه ټرانسجنډر دا سوچ کې زما په کور کې لکه زما په وجه ماته جګړې جوړېږي ځینې زما مور ته خدای نه خواسته نقصان رسېږي زما پلار ته رسېږي نو هغه ټرانسجنډر مجبوره شي لکه کور کې پیغور میلاو شي بیا ستاسو چې کوم سبلینګز دي کوم رونه خویندې دي هغې بیا انډرسټینډ که ستاسو د مور خبره نو زما مور خبره هغې لکه فرست سټپ زما مور واغستو که زما مور هغه ټایم سره هغه سټپ نه واغستو نن به زه په دې رو کې ناست وم نن به زه لکه یو ریډیو نه ما پروګرامونه نه هوسټ کول زه به لکه مثال کې لکه ما خپل ایجوکیشن خپل ځای ته نه رسولې نو مقصد خبره دا چې لکه ته مور پلار تا پسې شاته سپورټ وي که هغه فیمیل یا میل وي که موږ ته فیمیل مثال هم ورکړو یو فیمیل هم چې کله جاب لځي که نه نو هغه چې مور ایکسپټ کوي نو هغه رونه ایکسپټ کوي نو هغه ماشاءالله ښه طریقې سره ښه جاب هم کوي او چې کله فیملی هغه نه ایکسپټ کوي نو هغه فیمیل ته هم ډېرې مسلې جوړېږي نو غټه خبره دا ده که نه چې لکه نجیبه موږ وګورو نه د رونو خویندو ته پکار چې د خلکو خبرو ته دې نه ګوري که خلک یې ته هر څه وي نو پکار چې دوی خپل رونو سره آرنګې مینه وساتي چې کومه دوی ته پکار وي که دوی مثال کې دوی سره لکه ټرانس خو به دوی خفه کېږي چې رور هم ورته هجړه ووایي مور هم ورته هجړه ووایي پلار ورته چې چا نه پیدا وي چې هغې ورته ووایي نو دنیا نه خو بیا ګیله نه کوي نو پکار دی چې زمونږ پیرنټس دي زمونږ کوم رونو خویندې یا زمونږ د ټرانسجنډر کوم مور پلار ته دا پکار دی چې خپل بچي ته د هغه لفظ نه وایي که دوی ورته وایي نو به دې لفظ باندې نه غریبانه خپل کور پرېږدي دا سوچ چې دنیا خو ماته دا لفظ وایي په کور کې ماته دا لفظ میلاو بیا فرق څه شو د خپلو فرق شو نو دا غریبانه مجبوره شي کور نه وځي نو دا پکار دی مور پلار ته زه خاص توګه باندې چې خپل بچي په خپل دنیا سره تاسو جنګ وکړئ که تاسو دا جنګ نه کړئ دا زموږ کمیونټي تاسو ګورئ روزانه په سوشل میډیا تاسو ګورئ چا نه ویښته کټ کېږي خدای نه خواست چې څوک فزیکل ټارچر کېږي فزیکل خو دې سره روزانه په بیس باندې که زه بهر روزم یو رشکې والا بل زه تپوس وکړم د دې دکاندار ته لږ ته وایم چې صدر پورې ځم نه ما ته ویل وګورئ څو پیسې به والا به ما ته وي چې 200 یم ولې وي تاسو خو ډېرې ګټئ نیگیټیو خبر دا شي بیا که مونږ رشکه کې کینو ته رشکې والا خبره ته کوم نه به بیا دوه خبرې لا زمونږ دوه قدمونه دوه درېیمه خبره دی تاسو پروګرامونه کوئ تاسو موبایل نمبر مونږ له راکئ نو دا خلکو د اکټیو خلکو ته پکار چې معاشره مونږ سره ښه طریقې سره ویو کې او زه ستاسو سوال لیم د تاسو نه تاسو ته خبرو څه کار دی تاسو د پروګرام د ډیلینګ څه کار دی
نو مقصد دا چې لکه دا زموږ چې لکه اویرنس پکار دی خلکو Yes, له احساس sir. پکار دی بالکل مونږه پرابلم دا دی چې زمونږ د سوسایټي مونږه ټول بوج یا په سیاستدان واچو یا Yes. په حکومت واچو صحیح د خپل ځان ته سپین باز او سپین بادشاہ Yes, کاری sir. چې ما خو هیڅ په دې سوسایټي کې نه څه ریسپانسیبিলিټي ده هیڅ هم نشته دې سوسایټي خکېدل او خکېدل خو خرابېدل د څونه دی یا پولیټیشن کار دی یا چې کم دی نو هغه د حکومت کار دی هغه به ټیک کوي یا به هغه د ریسپانسیبل خپل از هیومن بینګ از انسان چې کم دی د سوسایټي یو غړی هغه موږ هیڅ ریسپانسیبিলিټي نه ګڼو جی موږ سره سکایپ د لارې فهد ملما دی مصطفی هلو जी अस्सलाम वालेकुम नजीबा सिंह है डॉक्टर वालेकुम अस्सलाम यूनिवर्सिटी की इस्लामाबाद के अंदर चली आई अगर द सेम ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर यो मुश्तरका यो अमल ने यो मुंगा एक्टिविटी करी दा चबाई की मुंगा ब्लड डोनेशन द स्टूडेंट्स ना दको अलू वगा चले दकम जरूरतमंद जे कम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दी कि आपको तबदा वो एसएलपी विदाउट एनी कॉस्ट अवेलेबली दिन अलावा पदे की कम पार्टिसिपेंट्स कम डोनर्स कम ब्लड पर तो आगे की बता भी चीज अच्छा सा मसला भी अपना ना पास सकता सी अलावा फाइ दाखल कैंप होने से नजर कैंप दा सुन से स्टूडेंट्स थे जो ब्लड डोनेशन का तो ठीक है फीमेल स्टूडेंट्स क्या वो बेसिकली उस ब्लड डोनेशन तथा तो फिर इंतजार सर रास्ती और शौक सर रास्ती एक्चुअली तो तासी ब्याह से हम सर दासी वेल स्टूडेंट्स क्या अगला लास्ट असेसमेंट रवांदे चिकन स्कूल Daji the Khyber Medical University sir collaboration that was the assessment rawandi the students donation para not para kam confuse जरूरतमंद काम गवर्नमेंट सेक्टर की इलाज की आपको तथा मिलाउची without any cost और आपको ने चली दा मसले ने भी देने अलावा पदी की चिकम स्टूडेंट्स मिनिमम वर्गी वो असेसमेंट की गई नेट असेसमेंट की जो प्रॉपर असेसमेंट भाई की खुदा प्रॉब्लम ही रागों आइडेंटिफाई शी आगों पता होगी और दिन अलावा का ब्याह दूल से दे मेंबर दोस्ती नो कंपनी की दूता सब दो आगे थ्रू बांधी शी फिलहाल शी दे इस्लामाबाद की द फिक्स सर और दो कोलैबोरेशन दे दासी द नॉर्म गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर दो कोलैबोरेशन की दासी उस बुंग डबल रूम विजिट को छिपाए के द स्टूडेंट्स दे ब्लड दफाना दलते उस रेडी नीचे दोना ब्लड वागस्ते शी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन टीम दे जमशरा दलते अवेलेबल दे कि अवे ना जमशरा यो मुश्तरका या यो मुंगा एक्टिविटी करेगा कि आगा इंशाल्लाह द कम्युनिटी दा थैंक यू मुस्तफा थैंक यू ډیر زیات مننه ډیر نیک کار تاسو کوي په کامیاب اوسئ اسلام آباد کې چې څو کمی هغه KMC تراتلی شي او هغه په دې نیک کار کې چې د برخه غسي شي روبي تاسو طرف ته راځه او روبي رضا ته پوس کوم چې تاسو سوزه بلډ ورک کړی دی ما تقریبا کنشته کمې دی نجیبه ما تلسیمیا یو پروجیکټ په خبر کې هغه سره پروجیکټ کړو نو کله چې کما هغه ماشومان مې وکړه کنه نو زه ډېر زیات تقریبا 2-3 ډسټرب هغه نه پس تقریبا ما 2 ځل بلډ ورکو او هغه نه پس کم دی بیا موقع صحیح ده زه واپس راځو لیدونکو یو ورکوړی شان بریک کولو بریک نه پس راشو نو موږ به بیبو چې کم د سو بیا خان یو خسته غوندګي سونګ هم د دې نوې سونګ راغلی زه نازي دا به لګورو خو بریک کولو واپس راستان کیږو لیدونکو
welcome back to پخیر پښتونخوا او څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو چې د صوبیا خان نوی سانګ راغلی بیبو هم خلکو ډېر زیات خوښ اوس نازي ادي کمپوزیشن چا کړی شاعري د چا دا راته ووایه د دې کمپوز چې زمونږ ګلالي استاد ماله کړی څنګه چې بیبو کمای چا کړو هغې او شاعر چې عبدالعزیز راله کړی دی او د دې چې کوم میوزیک دغه چې چا جوړ کړی دی نو هغه حمید صاحب دی نو دا چې ښه طریقې سره لکه څنګه چې بیبو تیار کړی لکه نازي تیار کړی ته نو ما ته کته نو هغه مطابق شاعري لیکل شوی دی My God, okay, صحیح ده بیبو ما ته دا سانګ را لېږلی او چونکې ما نه دی اورېدلی نو اوس به چې زه نو زه یې نه پوره خوند والم صحیح ده نو بیبو نه به اوس صوبیا خان نه به موږ اوس چې دی نو سانګ اورو نازي زه زبا ګل یم زه
معشوقه من ده حسن خزانه من به دست معشوقه من مالا برازی رازی کلی بقصی رازی زیام نازی نازی کلی بقصی رازی زیام نازی نازی ثانک یو خیسته رحمان تاسو ډیره زیاته مننه صوفیا خان تاسو او روبي خان ډیره تاسو مننه. ډیره Thank you. زیاته مننه د صوفیا خان نازي زما نازي په ټیک ټاک باندې شته خپل ویډیوز سره جوړی کې ټیک ده کنه زما سره ویډیو جوړوم اگین ډیره زیاته مننه لیدونکو کو جون خیر سبا بیا تاسو سره په هم پښتوان په خیر پښتونخوا کې ملاقات کی په الله مسپاره د الله فمان